بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. دا یو څو خبرې به تاسې ویلي په نحو میر کې، په هدایت النحو کې، دغه شان په نورو کتابونو کې، خو په دې اساس ذکر کومه چې اذا تکرر تقرر، کله چې یوه خبره مکرره شي، بار بار وشي، نو تقرر دا په ذهن کې مضبوطه کینی. اول نمبر خبره دا ده چې مصنف علیه الرحمت شروع وکړه د خپل کتاب په بسم الله سره. درې وجې دي. اوله وجه دا ده چې اقتدا یې وکړله په قرآن عظیم الشان پسې. قرآن عظیم الشان ابتدا آغاز شروع هم د بسم الله نه شوی، ځکه دم د خپل کتاب شروع د بسم الله نه و. دویمه وجه دا ده چې عمل راشي په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدیث پاک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم الله فهو اقطع. هر هغه د شان والا کار چې د هغه شروع د بسم الله نه اونشي، نو دا بې برکته وي. درېیمه وجه اقتدا یې وکړله په سلفو پسې، اسلافو کې چې زمونږ علماو څومره هم دي، څومره کتابونه یې لیکلي دي، نو ابتدا یې کړې د بسم الله. په دې خبره پوه شوئ. دویمه خبره چې تاسې ویلې ده په نورو کتابونو کې، مصنف علیه الرحمت د بسم الله نه رستو الحمدلله حمد ویلی، د بسم الله نه رستو حمد ویلی. دې دپاره هم درې وجې دي. اوله وجه اقتدا یې وکړله په کتاب الله پسې. کتاب الله قرآن عظیم الشان کې چې تاسې وګورئ د بسم الله نه بعد حمد دی. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. دویم د وجه د عمل کولو نه په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدیث پاک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امر ذی بال لم یبدأ فیه بحمد الله فهو اقطع. هر هغه کار چې د شان والا کار وي او د هغې شروع د الحمدلله نه اونشي، نو دا بې برکت دی. درېیمه وجه اقتدا یې وکړله په سلفو پسې. سلفو کې چې څومره علماو کتابونه لیکلي دي، د بسم الله نه بعد حمد ویلی، نو ځکه ده هم د بسم الله نه بعد حمد ویلی. دا دوه خبرې داسې وي چې تاسې په نورو کتابونو کې ویلې. دریم نمبر خبره چې هغه تاسې نه ده ویلې، مصنف علیه الرحمت هغه مشهور طرز پرېښودو. مشهور طرز د مصنفینو دا دی چې هغې حمد څنګه وایي، الحمد لله رب العالمین. لفظ الله ذکر کوي که نه، الحمد لله. دلته مصنف علامه جامی رحمه الله لفظ الله نه ویلې، د لفظ الله په ځای باندې ولی ویلې. الحمد لولیه، لله ونه ویلې، صحیح ویلې لولیه. نو د دې یو جواب شارحین دا کوي چې دا لفظ د الله ذکر نه که د وجې د تعظیم نه. څنګه په مخلوقاتو کې هم چې لوی سړی وي، د هغه یو خپل نومي ذاتي، یو د هغه صفات. نو چې په مخلوقاتو کې لوی سړی وي، نو خلک هغه ته د هغه نوم نه اخلي، د وجې د عزت او د احترام نه، بلکې د هغه چې کم وصف وي هغه وصف ذکر کوي. مثلا ډاکټر دی، نو ډاکټر ته څوک خپل نوم نه اخلي چې فلانیه، پوه شوئ څه ورته وایي، او وصف ذکر کوي ډاکټر صاحب.
عالم دی هغه ته دا کشران خپل نوم نه اخلي چې پلانیه بلکې څه وایي مولوي صاحب شیخ الحدیث دی هغه ته څوک خپل نوم نه اخلي چې پلانیه بلکې څه وایي شیخ صاحب پلار دی زمن ورته خپل نوم نه اخلي کنه ولی خپل نوم اغستلو کې تعظیم نشته کنه خپل نوم ورته نه اخلي دغه شان دغه لفظ الله دا د باری تعالی نوم دی ذاتی نو مصنف علیه الرحمت چې لفظ الله اون ویلی ولی ویلی صفت ذکر کړ د وجه د عظمت نه خدا جواب صحیح نه دی ښه دا جواب کمزور دی ولی ځکه چې لفظ الله دا ذکر دی دا څه شی دی ذکر دی صاحبان د نقشبندی چې مرید ته اول ذکر ورکی څه ورته وایي چې په قلب کې څه وایه الله 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 دا ذکر دی او بل حدیث پاک کې راځي مشکات شریف کې بتا سے تراش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ترسو پورې په مخ د ځمکه باندې یو کس الله الله ویونکی وي قیامت ناراضي نو دا جواب صحیح نه دی ښه الله الله دا ذکر دی ویلی شي دویم جواب چې صحیح جواب دی مصنف لله اونه ویلی لولیه ویلی وجه څه شی ده د پاره د رعایت د سجع څه ته ویلی کیږي یو ګورې نظمی شعر او یو نثري عام خبرې نو په دې نثر کې بعضې ټیم کې سړی چې خبرې کوي نو ورکوټې جملې وایي فقرې ورته وایي پې ورسېدی د دې فقرو د هرې فقرې آخر ټول یو شان کول دې ته سجع وایي دې ته څه وایي سجع نو مصنف لولیه ځکه وویله چې دې پسې جمله را روانه ده د هغې په آخر کې څه شی دی نبیه بیا بله را روانه ده هلته څه شی دی اصحابه بیا ورپسې څه شی دی آدابه پې ورسېدی د ټولو وزن یو شان دی که نه دی نو د دې وزن د یو شان کولو د پاره د رعایت د سجع د پاره لله ونه ویلې څه ویلې لولیه پوه شوئ دا جواب صحیح دی دریم جواب مصنف علیه الرحمت مقصد جدت پیدا کولو جدت څه ته ویلې کېږي نوښت ته نویوالی ځکه هر کتاب تاسې چې کولاو کې هلته څه وي الحمدلله 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 نو دا خبره خو زړه شوه اوس مصنف جدت پیدا کوي نوښت نویوالی پیدا کوي چې په نوي طرز باندې ووایي او تاسې ویلی دي چې کل جدیدن لذیذ هر یو نوی شی دا خوږي سوا د مرګ نه پوهېږئ مرګ که نوی می تریخي نو مصنف چې دا طرز اختیار کولی جدت پیدا کوي نویوالی پیدا کوي چې په کلام کې لذت پیدا شي خوند پکې پیدا شي دا دریم جواب شو درې وړو جوابونو باندې پوه شوئ اوس د دې نه بعد راځئ الحمد لولیه دا عبارت دی ښه الحمد لولیه تاسې به په نحومیر کې ویلي صاحب د نحومیر چې کله تاسې ته د اجرا طریقه ښیي نو تاسې به په کلام کې کلام خو د ډېرو کلمو نه جوړي کلمې به څه کوي جدا جدا کوي دا یوه کلمه دا بله دا بله دا بله دا بله نو په الحمد لولیه کې څه شی دی یو پکې الف لام دی حمد باندې چې داخل دی حرف دی که نه بل پکې څه شی دی حمد دی دا اسم بل پکې څه شی دی لام جاره بل پکې څه شی دی ولی اسم دی او بل پکې هی ضمیر الحمد لولیه کې څه شی دی الف لام دی حمد دی لام جاره دی لفظ د ولی دی او هو ضمیر دی اولا راشي الف لام ته
دا به تاسې په نورو کتابونو کې بار بار ویلي هم وي، خو ما درته وویلې چې اذا تکرره تقرره، کله چې یو څیز بار بار تکرار شي نو دا ذهن کې مضبوط کینی، نو بیا به تکرار کو چې ذهن کې ستاسې مضبوط کیږي. الف لام دو قسمه دی، الف لام اسمی او الف لام حرفی. الف لام اسمی هغه الف لام ته وایي چې دا داخليږي په اسم فاعل او اسم مفعول باندې، او دا په معنا د الذي اسمی موصول سره. که تاسې خیال کړئ نحومیر کې چې کله تاسې اسماء موصوله وایي نو تاسې ته وایي الف لام به معنی الذي. اسماء موصوله کې یو څه شی دی الف لام دی چې په معنا د الذي سره. نو الف لام اسمی هغه ته وایي چې داخليږي په اسم فاعل او اسم مفعول باندې، دا په معنا د الذي اسم موصول سره. خو دا خبره به یاد ساتئ چې دا اسم فاعل او اسم مفعول دو قسمه دی. یو هغه دی چې هغه دلالت کوي په معنا د حدوث، یو هغه دی چې دلالت کوي په معنا د ثبوت. دا الف لام چې په اسم فاعل او اسم مفعول کې په معنا د الذي سره راځي او اسمی وي، دا هغه اسم فاعل او اسم مفعول چې په معنا د حدوث سره، هغه اسم فاعل او اسم مفعول چې هغه په معنا د ثبوت سره، هغه کې ګوره چې کم الف لام یا هغه اسمی نه وي هغه حرفي وي. تر دې چې پوه شوي الف لام اسمی کم الف لام ته وایي چې داخليږي په اسم فاعل او اسم مفعول، خو هغه اسم فاعل او اسم مفعول چې په معنا د حدوث سره، او دا الف لام په معنا د الذي اسم موصول سره. دویم نمبر د الف لام حرفي. الف لام حرفي بیا هغه الف لام ته وایي چې د اسم فاعل او اسم مفعول نه علاوه په نورو داخليږي. دا الف لام حرفي بیا څلور قسمه دی: الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عهد خارجی، الف لام عهد ذهنی. الف لام جنسی هغه الف لام ته وایي چې په د سره اشاره شوی وي ماهیت او حقیقت د سیستا. الف لام جنسی هغه الف لام ته وایي چې په دې سره اشاره شوی وي ماهیت او حقیقت د سیستا، جنس د سیستا. لکه الرجل خیر من المرأة، دلته الرجل کې الف لام جنسی دی. الف لام جنسی څه ته وایي چې په د سره اشاره شوی ماهیت ته کنه، نو ترجمه به څنګه کوي؟ الرجل ماهیت د سړي، خیر غوره دی، من المرأة د ماهیت د ښځې. افراد نه ښه ځکه الف لام جنسی دی، او الف لام جنسی کې اشاره چاته ماهیت دی. ماهیت د سړي غوره دی د ماهیت د ښځې نه، افراد نه یادوي. په پوه شوي؟ ځکه افرادو کې خو د ښځې افراد د سړي نه بهتره کېدلی شي که نه شي کېدلی؟ کېدلی شي که نه. اوس مسلمانه ښځه ده زرګونو کافرانو نه بهتره ده که بهتره نه ده؟ ماهیت د سړي دا څه شی دی؟ بهتر دی د ماهیت د ښځې نه. دغه وجه ده که نه چې خلک نارینه اولاد خوښوي په نسبت سره د زنانه. خوښوي یې که نه؟ ولې؟ ماهیت د سړي غوره دی، نارینه اولاد ته خلک خوشحالیږي که نه. نو دا الف لام جنسی شو. الف لام استغراقی چاته وایي چې په د سره اشاره شوي وي ټولو افرادو ته، ماهیت ته نه افرادو ته، افرادو کې هم ټولو افرادو ته. لکه قرآن عظیم الشان کې راځي والعصر ان الانسان لفی خسر. دلته دا الانسان کې چې کوم الف لام دی دا الف لام استغراقی دی. الف لام استغراقی څه ته وایي؟ چې اشاره شوي ټولو افرادو ته کنه، نو ټول افراد د انسان مراد دي. نو ترجمه به څنګه کې؟ بېشکه ټول انسانان په تاوان کې دي، ټول انسانان په تاوان کې دي. بیا استثناء ته نشته الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. هغه په تاوان کې نه دي چې ایمان راوړي او عمل صالح. دریم دی الف لام عهد خارجي. الف لام عهد خارجي دی ته وایي چې په دې سره اشاره شوي بعضې افرادو ته، خو دا بعضې افراد په خارج کې متعین او معلومه وي. الف لام عهد خارجي کوم الف لام ته وایي چې په دې سره اشاره شوي وي بعضې افرادو ته، ټولو ته نه بعضې ته، او دا بعضې افراد په خارج کې متعین او معلوم وي. اوس د هغې مثال ته ووایې جاءني رجلون،
راغلی و ماته سړی رجل نکره ده که نه ده اوس پته نه لګي چې څوک ورپسې ووایې فاکرمت الرجل ما اکرام وکړه د هغه سړي پې پوه شوئ نو ګوره څه وایو د هغه سړي اشاره مو څه ته یي د مخکیني ته جاءني رجل راغلی و ماته سړی فاکرمت الرجل ما اکرام وکړه د دغه سړي نو دا د دغه ترجمه د چا کو د الف لام پې پوه شوئ الف لام چې پې راغی نو اوس په ده کې اشاره وشوه یو خاص سړي ته چې هغه کم یو دی دا مخکې دی چې ذکر کړی دا ته مراد اوس پې ورسېدی که الف لام دې پې رانوړو داسې دي ویلي جاءني رجل راغلی و ماته سړی فاکرمتو رجلا ما اکرام وکړه د سړي نو بیا دا پته نه لګي چې دا کم راغلی د ده اکرام دې کړی کیدی شي د بل دې کړی اوس پې پوه شوئ تاسې به په نهومیر کې او هدایت النحو کې او په کافیه کې او د الف لام چې څومره اقسام مو ویلي هلته به تاسې دې دپاره مثال د قرآن عظیم الشان پیش کړی چې فعصا فرعون الرسول پې ورسېدی هلته هم همداسې ده که تاسې خیال کړی د دې آیات کریمه نه مخکې آیات کریمه کې رسولا نکره ذکر دی قاریان یې که نه مخکې آیات کریمه کې څنګه راځي کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه څنګه چې مونږ لیږلی او فرعون ته رسول نکره ده که نه ده نکره ده ورپسې آیات کې څه راځي فعصا فرعون الرسول نافرمانی وکړه فرعون د دغه رسول دا کم چې مونږ لیږلی اوس پې پوه شوئ نو اشاره هم هغه مخکیني ته وشوه که ونه شوه دې ته ویلی کېږي الف لام عهد خارجي څلورم نمبر الف لام عهد ذهني دی الف لام عهد ذهني کم الف لام ته وایي هغه الف لام چې په ده سره اشاره شوي وي بعضې افرادو ته او دا بعضې افراد په خارج کې متعینه نه وي ګوره د مخکې خو متعین و که نه الرجل نه مراد کم یو سړی دی دا یو متعین و که نه التم الرسول نه مراد کم رسول دی مخکې آیت کې چې ذکر شوی دی چې مونږ فرعون ته رسول لیږلی نو څوک یې لیږلی موسی علیه السلام همغه مراد په الف لام عهد ذهني کې داسې نه اشاره شوي وي بعضې افرادو ته او دا بعضې افراد په خارج کې متعینه نه وي چې کني دا فلانی فرد یادوي پې ورسېدی لکه د هغې دپاره مثاله سوره یوسف کې یعقوب علیه السلام څه فرمایي انی اخافو زه یریږمه په څه یریږمه ان یأکله دا چې وبخوري یوسف علیه السلام درنه څوک به یې وخوري الذئب لیوه شرمخ نو اوس دلته مخکې ذئب نه دی ذکر چې هغه ته پکې اشاره وي پې پوه شوئ نو دا څه شی شو عهد ذهني یاد مو شو څلور واړه اقسام وجه د حصر پکې داسې ووایئ دا الف لام حرفي به خالی نه یا به اشاره شوي وي جنس ته یا افرادو ته که جنس ته شوې وه جنسي که افرادو ته شوې وه بیا به خالی نه یا به ټولو افرادو ته شوي یا بعضو ته که ټولو ته شوې وه استغراقي که بعضو ته شوې وه بیا به خالی نه یا به دا بعضې افراد خارج کې متعین وي یا به نه که متعینو عهد خارجي که نو متعینه عهد ذهني د الف لام اقسام مو یاد شو بل پکې څه شی دی حمد حمد په لغت کې څه ته وایي تاسې به ویلي د حمد لغوي معنا ده ستودن ستایل لغوي معنا یې څه ده ستایل حمد په اصطلاح کې څه ته وایي هو الثناء باللسان تعریف کول دي په ژبې سره على الوصف الجمیل په هغه ښایسته صفت خو دا ښایسته صفت به څنګه صفتي الاختیاري چې د دې سړي په اختیار کې وي بیا برابره خبره د نعمتن کان او غیرها که دا تعریف په مقابله د نعمت کې وي او که غیر نعمت کې پې پوه شوئ نو حمد کې دو شرطه شو یو دا دی چې باللسان به دا تعریف به صحیح په ژبې سره دویم به صحیح وصف به ښایسته وصفي او د ده په اختیار کې به وي لکه مثلا تاسې ووایئ د دلاور صفت کوئ تاسې ووایئ دلاور ډېر سخي انسان دی څه شی دی ډېر سخي انسان دی پرون د عاشورې ورځ وه ډېره لویه غټه صدقه یې کړې وه خلکو ته دې ته اوس حمد ویلی کېږي ولې ورته حمد وایي حمد څه ته وایي هو الثناء باللسان
په ژبې سره تاسې ویلې که نه چې دی ډېر ښه سړی دی. دا تعریف هم ولې وکړه؟ ښه صفت د وجې نه. ښه صفت دی سخا که نه، او صفت هم څنګه صفت دی؟ اختیاري دی، د ده په اختیار کې دی که نه دی؟ خو د دې اختیار و که دی خیرات او سخا نه کوي، خو د دې اختیار دی نه به یې کوي که نه. پرې ورسېدی. یو ګورې ښه صفتي ته په ژبې سره د یو څیز تعریف وکړې د ښه صفت، خو هغه ښه صفت د هغه په اختیار کې نه وي. لکه مثلا یو سړی دی هغه ته خدای تعالی حسن او جمال ورکړی او ته وې پلانی ډېر ښایسته دی، دا حمد نه شو ګورئ. ولې نه شو؟ صحیح ده باللسان دی، ښه صفت دیم ذکر که، خو دا حسن د هغه په اختیار کې نه دی، او خو ځان کې نه دی راوستی که نه؟ که راوستی دی؟ نه دی راوستی. که حسن د انسان په اختیار کې وي ټول خلک به ښایسته وو. د چا دا خوښېږي چې زه د بند رنګ یم؟ نو دا غیر اختیاري دی که نه؟ حمد مو پېژانده. حمد څه ته ویلی کېږي؟ هغه ثنا ته ویلی کېږي چې په ژبې سره یې ښه صفت ذکر شي، خو دا ښه صفت څه وي؟ اختیاري وي. بیا برابره خبره ده که په مقابله د نعمت کې وي، هغه در سره احسان وکړه، ته یې دا تعریف وکړه، او که احسان یې نه دی کړی او ته یې تعریف وکړه، دواړو صورتونو کې ورته څه ویلی کېږي؟ حمد. د حمد معنی لغوي و اصطلاحي مو یاده شوه. دریم پکې څه شی دی؟ لام جاره. دا به تاسې ویلي په شرح مئة عامل کې چې لام د څو معناګانو دپاره راځي. یوه معنی ذکر کوي اللام للاختصاص. لام د څه دپاره راځي؟ د اختصاص، یو شی بل پورې خاص کول. پرې ورسېدی. هلته تاسې ته مثال پیش کوي الجلو للفرس. زین چې دی خاص دی اس پورې. خاص دی دا ترجمه د چا کو؟ د دې لام جاره، ځکه دا لام جاره اختصاصیه دی. دلتم دا لام چې کم دی لام جاره، دا ګورې لام جاره اختصاصیه دی. بل پکې څه شی دی؟ لفظ د ولی. نو د ولی ګڼې معناګانې دي. یوه معنا د ولی دا مستحق او لایق. مستحق لایق. ولی څه ته وایي؟ مستحق ته، لایق ته. دا یوه معنا شوه. مستحق او لایق دا یوه معنا ده. دویمه معنا د ولی دا متصرف. ولی څه ته وایي؟ متصرف، تصرف کوونکی. دریمه معنا د ولی د محب، محبت کوونکی. څلورمه معنا د ولی د دوست، ملګری. ولی څه ته وایي؟ دوست، ملګري ته. او پنځمه معنا د ولی د قریب. څه شی؟ قریب. تاسې ته به راشي په فقه کې په کتاب النکاح کې باب الاولیاء والاکفاء پرې ورسېدی. اولیاء جمع د ولی د څه ته ویلی کېږي؟ قریب ته. او جینۍ ده او د هغې څه شی دی؟ پلار دی. نو د پلار ته د جینۍ څه وایي؟ ولی. پرې ورسېدی. دا به فقه کې بیا تاسې ته راشي. نو دا د ولی معناګانې شوې ښه. مستحق او لایق، متصرف، محب، دوست، قریب. په دې پنځو معناګانو سره راځي ولی. او ورپسې بیا دا څه شی دی؟ هو ضمیر دی. هو ضمیر خو هم پېژنئ تاسې. پرې پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ اوس دلته دا ولی چې دی په معنا د مستحق او د لایق سره به یې واخلئ. پرې پوه شوئ؟ او دلته د ولی نه مراد باری تعالی دی، الله تعالی دی. اوس ترجمه وکئ. الحمدو، حمد چې دی خاص دی. خاص دی ترجمه مې د چا وکړه؟ د لام اختصاصیه. حمد خاص دی لولیه، د پاره د مستحق د حمد. دا هی ضمیر چا ته راجع دی؟ حمد ته. حمد خاص دی د پاره د مستحق د حمد. مستحق د حمد څوک دی؟ الله تعالی. پرې پوه شوئ؟ اوس دلته الف لام که الف لام جنسي اخلئ که استغراقي اخلئ دواړه صحیح کېږي. اوس ترجمه وکئ. الحمدو تمام صفتونه. دا تمام ترجمه مې د څه وکړه؟ الف لام مې استغراقي واغسته. استغراقي کې ټول افرادو ته اشاره یې کړه. الحمدو تمام صفتونه لولیه خاص دی. خاص مې د څه ترجمه وکړه؟ الف لام اختصاصیه. تمام صفتونه خاص دی لولیه د پاره د مستحق د حمد چې هغه الله تعالی دی. پرې پوه شوئ؟
کالف لام جنسی اخلي بیا به داسې ترجمه وکړي جنس حمد خاص دی مستحق د حمد سره. اوس د دې مختصر عبارت ترکیب وکړي. الحمد مرفوع لفظا مبتدا. مرفوع ولی مبتدا ده، مبتدا د مرفوعاتو نه کنه. په 14 اقسامو د اعراب کې څه شی ده؟ مفرد منصرف صحیح دغه حالت رفعی په ضمی سره نو ځکه الحمد وایو. نو الحمد مرفوع لفظنه مبتدا شو. لام جار، لام څه شی دی؟ حرف جر دی کنه، لام حرف جر دی. ولی مجرور لفظا، مجرور ولی وایو؟ لام حرف جر په داخل دی. لام حرف جر خپل مدخول ته جر ورکوي. مجرور لفظا مضاف او ورپسې د ضمیر مجرور محلا مضاف الیه. ضمیر ولی مجرور دی؟ ځکه هغه مضاف الیه دی او تاسو نه همیر کې ویلي مضاف الیه همیشه مجرور باشد. اوس دا چې ولی تمام مضاف ویلی او د هی ضمیر تمام مضاف الیه ویلی دا ولی نو قاعده به یاد کړئ. قاعده دا ده چې اسم ظاهر راشي ورپسې ضمیر راشي، دا چې چرته وي اسم ظاهر به مضاف او ضمیر به مضاف الیه وي. قاعده مو یاد شوه چې چرته اسم ظاهر راته ورپسې ضمیر راته نو اسم ظاهر به مضاف کې او ضمیر به ورته مضاف الیه. دلته هم د سیدی کنه دي ولی اسم ظاهر راغی ورپسې ضمیر راغی نو ځکه مضاف الیه. مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور د لام جار، جار سره د مجرور نه ظرف مستقر متعلق شو تر ثابتون دا ورته راو. بس تاسو به ویلي کنه جار مجرور څه غواړي؟ متعلق غواړي. نو متعلق دو قسم دی، یا په کلام کې ذکر یا بنی ذکر. که ذکر وي دي ته ظرف لغو وي او کنو ذکر دي ته ظرف مستقر وي. ظرف مستقر متعلق شو تر ثابتون. ثابتون مرفوع لفظا صيغه د اسم فاعل ده، هو ضمیر دی پکې مرفوع محلا اغی فاعل. اسم فاعل سره د فاعل نو سره د متعلق نشبي جمله دا خبر شو د پاره د الحمد مبتدا، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. پوه شوي؟ دا چې مونږه الحمدو ته مبتدا ویل او دا وروسته مو ورته خبر ک دا ولی قاعده یاد کړئ. کله چې معرفه راشي په کلام کې څه شی راشي؟ په ابتدا د کلام کې خامنس کې نه، په ابتدا د کلام کې معرفه راشي وروسته ترینا جار مجرور راشي او د جار مجرور متعلق په کلام کې ذکر نوي نو په دې صورت کې وته دا معرفه مبتدا کې او جار مجرور ظرف مستقر دا ورته خبر جوړي. دلته هم د سیدی کنه دي الحمد معرفه راغله ورستو جار مجرور راغلی، ولی جار مجرور دی او د جار مجرور متعلق په کلام کې نشته نو چې نشته الحمد به مرفوع لفظا مبتدا کولی ولی هی ورته څه شي کو خبر کو. ترکیب مو یاد شو، ترجمه ته بیا وښی. الحمد تمام ثنا صفاتنا، تمام حمدنا چې الف لام استغراقی واخلي او الف لام جنسی واخلي څه ترجمه وکي جنس حمد. تمام حمدنا لولیه خاص دی مستحق د حمد لرا. تمام حمدونه خاص دی مستحق د حمد لره چې الله تعالی دی. په پوه شوي؟ نو مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه د خدا ګوره معطوف علیه دی. ښه ذکر رست بیا سره راځي والصلاه و عاطفه دی کنه الصلاه علی النبی هغه بیا په دې باندې بل جمله څه شی ده؟ عطف ده. په پوه شوي؟ بس دی.